الله ګوره مولانا صاحبہ مخکې د مدیون طرفنا تحویلو اوس دې کفاله ستوي مولانا صاحبہ ضم ذمه الكفيل الى ذمه الاصيل اوسنګي کفاله دا ذمہواری اغستل ضمانت اغستل ذمہواری اغستل دا عبدالجلیل او دا سہارگل جگڑا وا او دا عبدالجلیل پا سہارگل پیسی وی سووی 50 روپے وی دیوی لکا پیسی را کاغوی سویا سبق ہوئی نو بیا در پیسی در کم کا نا صبر ہوگا پیسی ماتم دیوی نا اسی را کا دا سویا خودیم غصنا کا نا وی بات پیسی برا کے خود اسی را کا دیوی لکا سبق نخلاص شو نو بیاوہ دل درکم او دوی جګړه زر عالم ما رکه سچل دی دیوی یره زما دې ته پیسې نه راکې زميره ورکول کنه ډیرو سبق خرابي او ما سپخین بوله زور کوا زور ته ملکا زی ذمہوار جنگ مکه ز ذمہوار و د دې پیسې ز ذمہوار و چې ما سپخین دو پوری دې در نکړي نو ما نه واخلا او دا ما کفالت وکړه ما دې بوج په ځان اوچت کړ او دې ته وی ضم ذمه الكفيل الى ذمه الاصيل اغه اصيل ذمہ کفیل ذمہواری واغستا اوس دې ته ما چل کا زبردل در کوما نو اوس په دې د خپل مدیون نه تاسو نه کوي پوښو کنه دیو ما څخه راځي بیا زه پوښه دې پوښ خلی اوس دې الکفالته فی القرض والديون والابدان وغيرها فقرضو کی دیونو کی سو کوئی چاله کا قرضا عام حقوق توي او دیون د زاد او فضا توي یعنی درهم او دنانیر توي دارنګ بل ابدان لکن سوا کې سنې دي اګه اوسري یو کیس وکړه او اوس حکومت باغی باندې سزا ورکړي دی ویره دا سزا ته مور کوي ذمہواری ما یاغي له جیل ته لګي او څوک ضمانت وکړي چې جیل ته ملېګا دیو تاریخ کې زی ضامن ما لکن سوا کیږي داسې خبره نو دې ته ضمانت الابدان وی کفالت الابدان وی او دا خبره جائز ده اوس په دې کې اوله مسله چې راځي نه په کفالت الابدان کې راځي آیا سړي چې د خپل خزي ویني سره زنا کړو نو خلکو چې په دې باندې رجم دي څنګه ورته د خزي وینځوا په دې باندې رجم دي خو رجم بکري عمر سے په عدالت کې الکه دې ګورې هغه وخت پر چتونه تختی هغه خاندان وي چې موږ ذمہواری موږ به حاضرو دې ته ضمانت وي کنه او دا ضمانت نص جائز ده وقال ابو زناد عن محمد ابن حمزه ابن عمرو الاسلمي يا نبي ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ بعثه مصدقا پیغمبر علیہ السلام عمر سے رضی اللہ عنہ گلو سوق حمزہ ابن عمر مصدقا زکات ولون کے بس زکات ولون کے لے گلے ہو خلاص اوسوی فوقا رجل على جاریه امراته اوس دلته کې دا فوقا چره دا ګره تعقیب مال وصل لپاره نه دي چې څوک داو نه وي چې لکه عمر صاحب چې سړی ولېګ زکات ولولا نو بس الته کې بس د خپل خدي وینځه ایسا ټانګ وترلا تخیل ورته اوس نه دا پات تعقیب ذکری دی پاره دا نه کی تعقیب وصل دی پاره نو معنا وکي ان عمر باسو مصدقا خلاص ٹھیک شو بھائی اوس فوقار جلا جاری تمراتی دې چلار عثمان کو دې چلار اغه زیتا چې کم زینا وصولی کولا نو الته چا ورته وی چې دا یو سړی دی او واقع شوه دی جاری د خپل خزیم او دادی کی الحدود تندر بشبهات دیوی چې دا خزه زما ملک دا دغه ملک خو زما دی دا ویزم ما ته جایز وی فاقذا حمزه من الرجل كفلاء اوس تو کې دې سړي باندې خو کې ثابت شو رضی ور سزا ور کولا نور خلقو چې نه عمر صاحب دربار ته بوزو دیکھ دې او تختی فاخذ حمزه من الرجل كفلا
حمزه دی سړی نظم واران واغستل زامنان حتا قدم علی عمر تردی چی راشی عمر سیف سخا وکان عمر قد جلده 100 وکان عمر نمخ کی فعل حذف دی وقد کان عمر او تای سره عمر رضی الله تعالی عنہ چې سزا ورکړی و دیتا د سلو درو فصدق قوم ذی خلق دی تصدیق کو چا دغه سره هوا ذرو بالجهالت او معذوری ګرځول په جهالت یعنی مطلب داو چې ما تا خیالو ک چې دا زما خزه ده دا وینځه زما د خزه ده نو خزه خو زما ده نو دغه ملکم زما دی ما زکه کار وک وقال جرير ولا شرط عبد الله بن مسعود في المرتدين او دا دې مخه شروع شو کیسه اول کیسه شو جواز الكفاله عن رجل وقع على جاريه امراه او دغینه کفالت ضمانت شو اوس بل صورت ته جرير اشعث توي وقال جرير والاشعث لعبد الله جرير اشعث دوار عبد الله بن مسعود ته في المرتدين فبارد مرتدینو کې او وی چې دا مرتدین چې کومونو دا 170 افراد استبهم وکفلهم سمانا دوینا طلب د توبیو کا او دوینا ضمانتو کا مطلب څه دی دا 170 مرتدین دي او چې کوم سره مرتد شنو سزا یې څه ده القتل ها ماشاءالله انو لکه وجل دي چې وجل شو دا دغه ګور بخاری یاد کړ دا کنه تاسو کتاب علم کې ویلو چې مفتی اشاره کول شي نو یقتلوا فیم الحرج بخاری یاد دي څنګه تا خیال ورته وکفلوا او دغینه ذمہواری واله ځکه مرتد لپاره حکم شریع سره یو سره مرتد شي نو علماوی اغیله بدری ورځې مهلت ورکړي فاین تابو فاخواننا او که جردوی توبه نه وکړه نو فتعینت القتل للباسګل پوښ غنا بیا غي زپار سزا ده وکفل مشاعرهم او ذمہواری او چاته کړه د کومبو قبیله خاندانونو رااله یو ذمہوارم درې ورځې پورې دی بنه تختیبر ذمہوارم نو لہذا ضمانت ثابت شو وقال حماد اذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه ٹھیک شو اوس یو سره دی هغه یو کس طرف نه ضامن شو چاله کا مثلا آنی وال جمعې باندې با کیس اورول کیږي د چتونه تختی بلکې چې ذمہوارم حاضروم به اوس دغه سره وفات شمر شو د جمعې نه مخکې نو بس د کفیل ذمہ فارغ شو ځکه چې مر شو نو چاله به حاضرې او دې خنه مړ کړي بل صورت وقال لیسو حدثني جعفر بن ربيعه عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل ګوردا وګدا قصه دا او دا موږ مخکې لګاونه ویلې دا او ما درته وی چې رسو په تفصیل راشي نو دا اوس تفصیلی شو دلته یو سره او عبد الوارث عبد الجلیل څخه یاله کمال پیسې راکا ایوی پیسې در کوم خو گواه راوالا ته چې بیا منکر نشي ایر ما سو گواه نشته لري پوښوي د چې گواه نشته نه بیا وزیر الله گواه دی الله گواه زبدل در کومه خلاصه دا چې دې سړي په دې باندې اعتماد وکړه چې او دې الله گواه ک اوس پیسې ورکوما او نیټه مقرره کړه مثلا میاش پس با پیسې راکای ډیراغه پیسې راوړلې او دې په خپل مصرف کې ولګولې کله چې رز د نیټه را ده دې ساحل سمندر ته لاړ یره څه کشتیانی وی څه شنازونه وی چې باغی کې نه موزه مالک ته پیسې ورسوما معلومه چې سین د چته مخ کې بینو مالک له پیسې رسوما وښوي دې چې سین غاړه تلانو پیسې نشته نه شناز دې نه کشته ده هیڅوک نشته دی ویرا تاسو چرکو دا سره خو مثلا په ورڅګنا میاوالی سین غاړه ته البته بولاړي چرتا او د کله خپلته دي او سین دغه روان دي دې یو نه غوسه کړه
او پای کې چې کوم دین زه جوړ کړم او پیسې د نانی لپاره کې خودل ورځي رو قوم لیکلا او بیا دغه نه پس ته لرګي باندې بل لرګي کې خود میخونه پکې ټاکول او خدای پاکه ما خو وعده کړی و چې میاش پس دې شله پیسې ورکو میاش پوره شوی دا الله زما در رسیدو هغه ته وس نشته ده خدای پاک دا پیسې مالک ته ورسا سبحان الله ګوره د خدای شان ته الته جوړ رسید نو هغه مالک نو هغه داین قرض ورکون کې هغه چې تراغلو پیلې تا یار کوړه لرګي وړو چراغ نو ګوري په دریاب کې لرګي را روان دي دیور په شناز مخکې کا لرګي ونیو راوړ لرګي پوګه کو کوړته وړو تبرګي راواز ته لرګي چیراو د پکې نه شن پیسې راو ور دي چشمار کنو هغه زردنانیر دي ورسره چټوم لګېدل دي چې دا ستا پیسې دی او مزمار دغه کتاب ته ملاو شي نو قبول کا سره دې تیری شنو دغه مدیون بیا پیسې هغه سړي لار دای څخه یره کې شاید پیسې ورته نه رسیدلی آلته جوړه سید ویول راغله پستاله می پیسې راوړي داګه ته خدا پته چې دا کار دی کړی پستا پیسې الله ستا تر مال راکړي حضرتان اوس نه اخلو څومره خلک اوسو یار اوسو کنه لیکن بهر حال چې هغه زړه ټیک د تر نه اخلو دا کیسه دغه کېده انو ذکر جمع بنی اسرائیل سال بعض بنی اسرائیل دیتا پوسو که بعض بنی اسرائیلونا ان یسلفو الف دینار چه دیلور کی زر دینارا فقال دی سڑیوی اتنی بشوادا گوان پیش کا شهدوم چیزے گواکم فقال کفا باللہ شہیدن فقال دی ورطوی فاتنی بالکفیل سک زمیوار خدا کا کنا چتا پیسی رانڑی نسو بچان اخلما فقال اگوی کفا باللہ کفیلن فقال صدق تو زیم پس اسے شوی دیسا چه اللہ دی گواہ کو اللہ دی کفیل زمیوار کنو بس اللہ زمیوار نے بغیر زمیوار برسنے اچھا جی نو فدفع الیہ نو پیسے والا ورک لاجل مسمن یو وقت مقرر لکم یاشوا فخرج فی البحری دا سو اللہ دریاب تا دمیان چی پورا شوی وخاگی نفس تلا فقضا حاجتو دیاق پر ضرورت پورا کر ثم التمس مرکبن بیاتی تالاش کولا کشتے وغیرہ یرکبو چی دے پاگی بان سور شی ایقتم علی للعجر اللذی اجلو اور راشی دی دائن سقالی وی داغا نیٹینا چی دی والا مقرر کریوا نو فلم یجد مرکبن سوالی نشتے فاقض خشبتن فنقرها نوی نیو وائی غصی یو لرگی اغیو توگا فاتقل فی الف دینار زر دینار پاکی کی خودل وصحیفتا منو الى صاحبی واخبلتو یو خطیو لکا ای مالک تا ثم زجج موضعها او بیائی میخونو بند کلک بند اغزید پیسو ثم تابع الى البحر دریاب تراغے فقال دی مدیونوی اللہم انکا تعلمو اے اللہ تو خبری چانی کنتو تصلفت فلان الف دینار ما قرض غستو دا فلان کی نظر دینارا فسالنی کفینا غیمان کفیل غوقتے ہو فقلت ما کفا باللہ کفیلا اللہ کافی دے فرضیہ بکاستا پا کفالت راضی شو فسالنی شہیدن غیمان گواہ غوقتے ہو فقلت ما کفا باللہ شہیدن فرضیہ بکا ستا پا شہادت کا خوشار شو وإنی جہدتو ما خو محنت کوشش وکړه ان اجر مرکبن چې کشته شنازو ګورم اباسو الی الذی لو ولګم هغه تاغه پیسې چې په ما دي فلم اقدر ز قادر نشم په دې خبره نو انی استودعتک نو الله ز طلب د امانت کوم د تانا یعنی دا ز شی تا حواله کوم فرما بیا فی البحر نو دریاب کې ورزول حتا ورجت فيه تر دې چې دا لرګې په دې دریاب کې دن نشو ثم انصرف دې کوتلاس او فی ذالک پدغه بیان زدغه حالت ته یلتمس مرکبان یخرج الى بلده فخرج الرجل الذي كان اسلفه ٹھیک شو بیان شناز منا غواړي او کشته مشته غواړي چې پیسې ورته ورسوما فخرج الرجل نراوت او هغه سړی چې کوم داینو اصله چې دله قرض ور کړو ينظر قتل لعل مرکبان جاب مالی چې شاید چې سو شاسوار راوړي زما پیسې یعنی سړي نیټه چې به پیسې به ورکوم په میاش پاسه میاش کو پوره شوی دا ګورم کې چرته راغلی وي چراغ نو پیدا بالخشبه التي فيها المال
چې قتل نو هغه لرګیو په کم کې چې پیسې وي فاقدها لعلی حطبا ویني ودا لپاره د خپل بیبي او د خپل بچو حطبا سمانا خشاک غړون کې خشاک غړون کې فلما نشرا چغه کلاو کو وجد المال والصحيفه نو مال او صحیفه وکړه یعنی پیسې په کې د ختم پکې ده ثم قدم الذي كان اسلفه بیا راغ هغه سره چې چاته قرضه اغسته وا فاتا بی الف دینار دمیت کې واقع شوی دغه کافی ټیم د خوشا پیسې می سی واغسته دا غمدون بیا چرته راغی فاتا بی الف دینار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب سامیشا کوشش کوونکو په تالاش د مرکب پوشی لاتی کبی مال چې طالب پیسې راوړما فواوجت مرکبن پوشی کنه قبل الذي اتيت فيه دین او دی پورې مات مرکب ملاو نشه قالوا هل كنت باصل يشن اتامات سليغلو فقال اخبرك اني لم اجد مركبا قبل الذي جئت به پوشی کنه اوس پورې مات مرکب نو ملا شوی انور قصه ورته وکړه وقال ذي داين ورته فإن الله قد أدان كالذي باست في الحشبة الله ادا کړه د تانه قرضا پاگل لرګي چې تا ماته لګلې و په لرګي کې فان صرف ب1000 دینار راشدن دا سره مدیون شو واپس راغې کوړتا په 100 روپو باندې راشدن کامیاب مطمئن ان یاد شو راشدن کامیاب مطمئن کامیاب پدی چې پیسې ورته بچوي مطمئن پدی چې زړې پیسې مالک ته رسیدلې نو کفالت ثابت شو ګوره دا سبق زمونږ په دیم سبق کې را روان دي تاسو کار شته متمم سه والا سبق کې زمون سبق دی ابتدا کی مدینی ته چې حضرت تشریف راوړ نو په دغه وخت چې مسلمانان ډیر کم وو او یو مسلمان به یو خاندان نه مسلمانې ده لکه یو کورنۍ کې یو سره مسلمان شو آب راغی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو اعلان وکړ چې مهاجر د انصاری وارث وي هر مهاجر د انصاری وارث وي نو دا د توریث سلسله چلیدله تر دې پوری چې مسلمانان سوا شو از یو کورن آل اسلام زیاد بر پورا کورنۍ مسلمانی شوی تو پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې هغه توریث کم منګه په هجرت او په ایمان بنا باندې اخیو هغه منسوخ شو او اوس توریث په رشته باندې وي بس اوس قران عظیم وی والذین عقدت ایمانکم فاتم نصیبهم او ولکل جعلنا موالیا دا دو آیتونه دي اوس دې کې تحقیق دادی د بخاری تحقیق هم دادی زموږ د بزرګانو تحقیق هم دادی انور شاه صاحب تحقیق هم دادی لکل جعلنا موالیا دی آیت سره هغه توریث بالهجرت والایمان منسوخ شو اول الذين عقدت ایمانکم دا مستقل حکم دی اوس دی والذین عقدت ایمانکم کی دو نسبت دی یو نسبت دا دی چې خلقو د زمانی جاہلیتنا دا یو معاهده وا یو بل سره دوستانو کې تمړ شوی نو ستا په مال کې شپګما برخه به زماوي او کې زمړ شو نو زما په مال کې به برخه ستاوي لکل جعلنا سرا هغه منسوخ شو دی والذین عقدت ایمانکم منسوخ شو وعقدت ایمانکم سری بسدس زمنګ د بزرګانو تحقیق او د لوی لوی مفسرینو تحقیق دا دی چې عقدت ایمانکم منسوخ نه دی محکم دی خو آتم نصیبهم کې باس دی چې آتم نصیبهم نه مراد سدس مال شي خو منسوخ دی او کہ آتم نصیبهم نو مراد نفس نصرت تے او نفس معاونت تے او مرگرتیا دا نو منسوخ نہ دے او امام بخاری دقه سی وی
اوس وکې دا والذین عقدت ایمانکم آکسان چې قسمونه کړی دي کینه کله کړی دي تاسو پاغي باندې هغه سره قسمونه خپل ورکه ورته نصیبم برخه دوی د سنا د اعانتنا او د مددنا او د خیر خواینا نو منسوخ نه دي. وبي قال حدثنا سلط بن محمد قال حدثنا ابو اسامه عن ادريس عن طلحه بن مصرف عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ولكل جعلنا مواليا قال ورثه یعنی هر یو لمن وارثان ګرځول دي دا روسي توجيه شو. والذين عقدت ايمانكم اوس دی وی کان مهاجرون لما قدموا مدینه تر النبي صلی الله علیه وسلم هر کچ مهاجر مدینه ترال نبی علیہ السلام څخه يرث المهاجر الانصاريه یو مهاجر بدن انصاری وارث کېده دون ذوی رحمه نه خواندان د رشتي او د نسب ولی للاخوه د يرثو علت دوی داغه بای بندینا اخ النبي صلی الله علیه وسلم بینهم چې مواخات بای بندي قائم کړو پیغمبر سے په من دوی فرما نزلت ولکل جلنا موالیا نسخت بای بندی او توریث د هجرت توریث پر بنا بر هجرت منسوخه. ثم قالوا الذين عقدت ايمانكم سشد الا النصر والرفاده والنسيئه اور کې هغه کسان چې کله کړ دي پتا سو پای سره خپل قسمونه اسد النصر مدد والرفاده خیر خوای والنسيئه یومانا فیدا ورکول خیر خوای وقذاب الميراث یوصالو معنی میراث د موادی ختم شو ويوصالو او وصیت پکې دیشي متعاقدین لرا په پورا کول د نصرت او د رفادت او د نصیحت خبر اخلاص شو مسئله شو جی. قال حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع او قد مر مواخات سعد بن الربيع ورته خسته خبره کړې جی. قال حدثنا محمد بن صباح حدثنا اسماعيل بن زكريا حدثنا عاصم قال قصر انس بن مالك ابا العاقل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الاسلام فقال ګور لا حلف في الاسلام دو توجیهات دي. یو دادی چرونو په زمانی جاهلیت کې د دو کسانو په خپل مابین کې یو معاهده وا معاهده دا و چې لکه کې په ما چا حمله وکړه کنه انو تب ما سره راځي او فلان کې به وجنو او فلان کې نه بزمکه قبضه کو او فلان کې نه بداسه کو د زمانی جاهلیت غلط عهود نو قرآن لا خطبه فی الاسلام نشته د پورا کول دا وادو کړه شو د زمانی جاهلیت په اسلام کې بس لکه جاهلانو دوارا او غلطو کارونو باندې فقطونو باندې په زناګانو باندې څنګه معادی کړی اوس مسلمان شو لا خطبه فی الاسلام مانس شو نشته پورا کول دا وادو د جاهلیت په اسلامي په اسلام کې بس. دیم توجیه واورا الکا تا اور ما وعده کړی وا چې الکا په دې کلی کې چا په چا ظلم وکړ نو موږ به د مظلوم مدد کوو. اوس اسلام راوړ آیا دی وادي باندې پوره کیږي لا خلف فی الاسلام نشته مخالفت کول د خستو وادونه په اسلام کې بل معنا شو نشته مخالفت کول د پورا کولو د خستو وادونه په اسلام کې زمانه جاهلیت کې تاسو ویلو چې موږ به مظلوم نصرت کوو اوس اسلام کې مپای وادي قائم حسین فقال حالف النبي صلی الله علیه وسلم سمن معاذ برحال ساتلو پیغمبر سے بین قریش والانصار فی دار زمان کو کور کې یعنی پیغمبر سے معاذی کړی آی پورا کړی من تکفل عن میت دینا فلیس له ان یرجع به قال الحسن هغه صاحب ته جویل ما ته یو کسوی چې تاسو یې چې پیغمبر علی السلام میت دی او بیا ورته وی چې په میت اطلاق چې کوم دی نو دا جایز نه دی دانش ویل چې میت دی نمایت خو بخاری ولای او د بخاری کې خو باب د من تکفل عن میت دینا او د امام بخاری مزاج نه داسې معلومیږي چې د حضرت په ذات باندې اطلاق د میت قائل دی یہ بخاری کی خدا سے نشتے حالانکہ صاحب بخاری پڑھانے والا ہے
په بخاری کې خو نشته ده ما هغه ګټ کې ده او هغه زه د منډي وختي راي وخت بیا داسي باز مدرسو کې استاد دي او قاری سبلونی او دې بیا پانی پس او دې مزدار خپل تاجود لپاره ځلی کنه او بیا له خوب راغلی تا خیال ورته نو ما کې دي چې دی وخت ستاسو لګېدلی باغ من تکفرن میتن دینن هرغه سوچ ذمہواری واخلی دا مړینا لا طرف د مړینا پادا د قرضې فلیسلو ان یرجع جائز ندی چې د خپل کفالت نو واپس شي وبي قال حسن آدمی رجوع باندې قول د حسن دی چې واده دکړي په شاکی کې بنا قال حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل لي من دين قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل لي من دين قالوا لا قال فصلوا على صاحبكم قال ابو قتادة علي دين يا رسول الله فصلى عليه دا حدیث لکه پرون تیر شو صحیح ده کنه اوس کلا ما شاء الله حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عن سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء عمر گورا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علاء ابن الحضرمی رضی الله تعالی عنہ په بحرین باندې گورنر او عامل مقرر کړو او د بحرین هغه جزیه هغه ټیکس هغه مالیت چې کله جمع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم جابر رضی الله عنه ته ویلو کې د بحرین لمال د بحرین مال راغې سره سپینا او زه ژوندې ما نزبه تعالی داسې درکو په لپو بدل کوم ٹھیک شو اوس حضرت صلی الله علیه وسلم په حیات کې د بحرین نه مال را نه غي حضرت وفات نه رستو حلال حضرمی د بحرین نه مال راوړ چې راوړ هغه وخت خلافت صدیق اکبر سے وو رضی الله تعالی عنہ مجمعین انو دې راغی چې ما سره نبی رسول الله دا وعده کړی و او مال راغی لیکن حضرت نشته دی صدیق اکبر زره پیغمبر سے پزیم کړه د خلیفہ و او زه هغه ستا وعده پورا کوم او امام بخاری من تکفر عن میت انتهان دیم نمبر حدیث دی قال النبي صلی الله علیه وسلم لو قد جاء مال بحرین قد اتیتک هكذا وهكذا طالب دغینا داس در کوم یعنی دوله په بدل در کوم فلم يجي مال بحرین حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال بحرین امر ابو بکر حکمک ابو بکر سے فنادى اعلانک من کان له عند النبي صلی الله علیه وسلم اذا تنو دین هر هغه کس چې چا سره د پیغمبر وعده وا یا په چا د حضرت سے په چا باندې د چا په پیغمبر سے باندې قرض وا فلیاتنا نراشه چا وعده پورا کو قرض ورکو جابر فاتیتو فقلت ما ان النبي صلی الله علیه وسلم قال لي كذا وكذا فحصالي حسیتا نو ډک کړه ما دې پاره یو الله پا او ماته ها واخلا نو شفاعت وا چې ما داله پټه کړه فیضا یا 500 نو 500 وی فقال خذ مثلها زر نور واغلا نو 1500 شي لکه بیا ول پکې 500 راځي او څنګه دا پیسو مقدار وی نو معلومه شو چې لکه کفالت عن المیت جائز ده باب جوار ابي بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یاد النبی صلی الله علیه وسلم واقعه توجه کا باب دې په بیان د امان بھی یعنی امان د ابو بکر صدیق سے په زمانی د پیغمبر علیہ السلام وعقده او عقد د ابو بکر ابن الدغینه سره د امن دا اوس مختصر حدیث دی ان شاء الله یو نیمه صفحه خو چونکې دا مخکې نه تیر شوی توجه کو تعالی خلاصه وایما صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ چو دتا موږ مخویل چې کان رجلن بکان الله د ير نذیر جړیدون کېو او روز شپه د الله کتاب ویون کېو وکړه چې مشرکین د مکې د اذیتون تنگ شو
نو دې خپل بستر په سر کړه او روان شو چې لارې کې ته نو ابن الدغینه ملاو شو دا نوم د مالک ابن دغینه دا اولاد دی رافی ابن دغینه دا ټیک نه دی ساشي په دې باس کړ دی او دا دغینه چې ونه دا د مور وا نو مالک ابن دغینه ورته ملاو شو او د یو قبيله په عربو کې قبيله القاره ورته وي هغه قبيله القاری دی رئیس او سردار دی ورته یا بابا کر چرته دی زم یا رستا قوم ما عبادت ته نه پریږدي چې ته الله عبادت وکم تلاوت ته نه پریږدي نو زه دا کله پریږدم زم چرته آی ورته استاغو دې سړی نه کله پریږدي نه څوک وکړي شي او زه تعالی خپل امن کې اخلم زه تعالی امان درکو منت ورته ته واپس راشه حضرت صدیق واپس راغی ابن الدغینه سید القاره د عربو په قبیلو کې وګرځید او د ابوبکر صدیق هغه صفاتونه بیان کړه چې کوم حدیجه الکبرى د نبی علیہ السلام بیان کړو او تاسو بخاری جلد ثانی کې پوښښنه په 3 نمبر حدیث کې راشي تا خیال ورته نو الته کې دا تفصيلات تاسو ویل دي کنه الته کې تفصیل شوی دی نو بهر تقدیر ډیر هغه په قبیلو کې وګرځید نو څه زمانہ خو صدیق اکبر دغه سي مسله چلوله اخر دې چې تر دې ګټ کې به تر کومه پوری یما دې خپل د جمعه د کور سره لارې غاړې باندې جمعه جوړ کړه د دې تاسو مخ ویل دي عادي ټوکړه وا لارې غاړې باندې جمعه جوړ کړه او دې باندې سبق وی نو چې کله به سبق الله اکبر چې قران صدیق اکبر خدای خورځي کې بسم اثر نن چې خسته انسان په خطر طریقې قران یې سره نشي اورېدي یعنی تقریبا انقلاب راځي چې بیا صدیق اکبر او دې غم په وجه سره شیخ القران د پنځپیر رحم الله چې کله به قران وی کنه ان باز وخت به یو داسې اندازو چوریدون کې باندې بجړه رااله او هغه وجه دا و چې پای باندې سختۍ او مشکلات تیر شو الله د کتاب په بیانولو سره خلق په حجرې باندې کړي لارې په باندې کړي ټانګې په باندې کړي ونه شو کنه دا آسان کار نه توحید بیانول د اوس په نینی چې جلدی و دا آسان کار دی چې دا آسان ارچا بیانو بهرحال دې چې بیا قران شروع کړ نو دا خدای چې بدلې نو بلارې بودري دی ماشاءالله ماشومان بودري دل دا کفار بیان اله ابن دغینه ته وی ابن دغینه ته وی چې تا خو عهد کړو چې صدیق اکبر په دې طریقې پاتې کیږي واغه خو بیا په زور باندې قران وایي او موږ ته دا خطر چې موږ دا ماشومان خراب شي زموږ دا خطر زموږ زنانی به بي دین شي لہذا ته خپل عهد چت کا ابن دغینه راغی صدیق اکبر ته وی چې زه دا نه غواړم چې په دنیا کې دا خبره خوره شي چې د ابن دغینه وعده چې کوم وا خلق ما تکړه مبدا زما بیزتی کیږي لہذا یا ته خپل د وادي په شروط اول باندې پابند شه او یا زما مال زما امن واپس راکا حضرت صدیق ورته صاف سترا وی چې زه ستا په امن کې نه پاتې کیږم مال زما د رب امن کافی دی او دای په امن کې پاتې کیږم ٹھیک شو هغه خبره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی صدیق اکبر ته وی چې خبر کیږم ما تم د هجرت اجازه ملاو شوی ده او خوب کې مالی دلی چې داسې عظمه کړه مالګین عظمه کړه نمکین عظمه کړه خورناک عظمه کړه ورته کې بوټي موټي ډیر دي په ارض حجاز کې هغه مدینه وا نو خلکو دغه نه پس مدینه ته هجرت شروع کړه بیا صدیق اکبر هغه کسی د هجرت هغه او خېچ ساتلې وغیرہ وغیرہ آپ کې ټول ذکر کی ان شاء الله او دغه کې دغه قال حدثنا يحيى بن حدثنا ليس بن قال ابن شهاب اخبرنا ابو بن الزبير ان عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم اعقل بويا قط ما نو پی جندل مور پلاری چری الا وهما يدينان الدين مگر غي تابعداري کوونکی د دینو او شي دغه خلک وي چې جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اردو کې وي کله نه چې ما ہوش سنبھال کړ دې ما خپل مور پلار دیندار کتلو او دا خبره شوا دا د هجرت نه مخکې وا او خلک وي چې دغه وخت کې د حضرت عائشه صدیقه
رضی الله تعالی عنها عمر چو هغه اتکالو. قال ابو عبد الله امام بخاری وقال ابو صالح حدثنا عبد الله بن يونس عن الزهري اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة قالت لم اعقل ابوي قط مانوس پیجندل خپل مور پلار چره الا وهما يدينان الدين مگر اغي تابعداري کوونکې د دینو معنی څه شو ما چې کلا مور پلار او پیجندل نو په داسې حالت کې پیجندلو چې هغه تابعداران ده دینو. ولم يمر علينا يوم او په موږ باندې یو ورځ داسې نو تیر شوی الا ياتينا في رسول الله صلی الله علیه وسلم مگر امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم منکرات طرف النار بکرة واشیا سارو ما خام ټیم کې یعنی پرځ په یو سوکا درځي کله ما خام او کله سار فلما ابتلي المسلمون هر کله چې مبتلا کړي شو مسلمانان په تکلیفونو د مشرکینو نه خرج ابو بکر مهاجر قبل الحبشه او ته د کور ابو بکر هجرت کوونکې په طرف د حبشه اذا بلغ برک الغماد یا برک الغماد تدې چورسد صدیق اکبر اغه تا چنوي برک الغماد دی تیشوا دا د یمن علاقه ده یمن علاقه او د مکینه د 5 ورځو مسافته کله دل تراغه لقيو ابن الدغینه ورتراغه ابن الدغینه ملاو شو او د دې نوم د مالک ابن الدغینه او څو کوئی چې د نوم ربيعه دی خدا غلط دی مالک ابن الدغینه وهو سيد القارى د قاری قبیله سردار فقال دې ستړي وي اين تريد يا ابا بکر ابو بکر سے چرته وي فقال ابو بکر اخرجني قومي زما قوم زو وخت کلمه خوشو کنا یعنی سبب د وخت کول زما وګرځیدا وانا اريد ان اسيا في الارض او زرادکم چپریز مکه سفر وکم سمجھته بل دیتا واعبد ربي یعنی دیر پار چې خاص کوم پابندی غیر رب خبر. قال ابن دغنه ان مثلك لا يخرج ولا يخرج ولا يخرج استاغوند انسان نغو کله پریګی دی او نه سو کلی نشړی ته به شخصیت فینک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلا وتقري سيف وتعين على نوائب الحق. دا روایت ترجمه مزکو نکړه چې قد مر وفي اذهانكم قد قر تشوا وانا لك جار او زستاله جار وا ما زستاله مجير ما پنا در کون کې ما فرجي فعبد ربك ببلادك خپل کلی کې در عبادت کوا. فرتعالى ابن الدغنه فرجع ما ابي بکر فطاف اشراف كفار قريش نو چکر او لګو ابن الدغنه په سردارانو د کفار قريش فقال له منا ابا بکر لا يخرج مثله ولا يخرج. ٹھیک شو کنه دا سره د کلن نه وخت لیکيږي اتخرجون رجلا يكتب المعدوم وصل الرحم ويحمل الكل ويقري الزيف وينال نوائب الحق. نفذت قريش الجوار ابن الدغنه فنفذ من پوشي مضبوط کړه او من لا پناه ابن الدغنه ته پاد صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ وآمنوا ابا بکر اور ابھی امن ورک ابو بکر سے اللہ آمنوا د امن نہ دے. فقالوا لابن الدغنه او ابن الدغنه ته مر ابا بکر حکم کا ابو بکر تھا فلیعبد ربه فی داری دے عبادت کی در په کور کې دننا لاؤڈ سپیکر بن استعمالی خوشی او کی چتوی دوردری ترای راغلی رکی یو پریګی دی فل یصل اخبل ځان دې مسکی ول یقرا ما شاء او دې دللی هغه سبق چې دې خوخوي ولا یؤذنا بذالک او موږ له دې په دې لستو باندې تکلیف نه راکې. معلومه شو چې کفار د قران په اوریدو تکلیف رسیدو ورته تاسو په خپل ځان له مصداقات ګورئ. معلومه شو چې کفار د مکی چو د قران په اوریدو باندې تخمانو او قران اوریدلو باندې ایله تکلیف ملاوي ده ځکه دې خلک کوئی چې بلوډ سپیکر کې درس مکوي خلکو ته تکلیف رسی پرته نور ته نه رسی خو بدبخت یا تا ته رسی تا خیال ورته کنه ولا یؤذنا بذلک ولا یستعلن به ولا خوشگان مولوی صاحب ولا یؤذنا بذلک ولا یستعلن به فإنا قد خشینا ان یفتتنا ابنانا مګ یریګو چې په پیدا کې بوا چورې چې زموږ ځامن ورسانه زموږ شذې. قال ذلك ابن الدغنه لابي بکر ابو بکر دا خبر وکړي. فاتفق ابو بکر یعبد ربه فی داری ولا یستعلن بالصلاه ولا القراءه فی غیر داری. د کور نه بار نه کور کې خپل کار وکاو
ثم بدا لابي بکر بیا ابو بکر پزین کې دا خبر رااله چې ترکمه پوری بکور کې دنه ما ففتنا مسجد بفناء داری پسیم د خپل کور و بارزا او خپل عبادت طریقه اخکار کړه وکان صلی فی مزبه کو په دې جمعات کو یقرأ القرآن فیتخصف علی نساء المشرکین راجم بشی په دی باندې خزینه مشرکان او ابنان زامن دي ويعجبون منه او خوشاله دل په تعجب کو په تلاوت دي وينظرون الیه وتبکتل لکه چې حضرت صدیق په قرآن میں جړل بم وکان ابو بکر رجل بکان ډیر جړیدون کې لا یملک دماهو چې کنټرول به نشي کولای په خپل اوخ باندې حين يقرأ القرآن فافزع ذلك اشراف قريش دي خبر قريشان يرول من المشركين فارسلوا الى ابن الدغين فقدم عليهم اغبياره فقالوا له دي خلق ابن دغين ته ان كنا جرنا ابا بكر من امن ورك ابو بكر تا على ان يعبد ربه في داري وانه جاوز ذلك معنا خبر دي واوړي ده فتنا مسجد بفناء داره وعلن الصلاة والقراءة وقد خشينا أن يفتنا أبناؤنا ونساؤنا فأته ندور سغلاشا فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل كيدي فإن أبا الله إلا أن يولن ذلك فصلوا أن يرد إليك ذمتك أو كده إعلانا كي فتتنخفلات أو عاديامان وشتك فإنا كرينا منغا بدغنو ان نغفرك چستا وعده منغا ماتکو ولسنا مقرين لابي بکر الاستعلان او منغا ابو بکر صدیق دی پارا د اعلان یعنی علل اعلان د اجازت ورکون کې نیو قال تاشوي فاتا ابن دغن ابا بکر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه تا تو شرط عاد معلوم دی فإما ان تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي جماعت زما حوالك فإني لا أحب أن تسمع العرب زدار نخوخوما چواورت داربونا چانی اخفرت في رجل خوشی چزو بے لوزه کړی شما په بعد یو سړی عقدت له چې ما ورته وعده کړی و بے لوزه من یاد شو ابو بکر انی ارد الیک جوارک زمانہ ستا من حواله شو وارزا بجوار الله خلاص وارزا بجوار الله خلق دا قصه جبانی دا لیدران کنا وی ارزا بجوار الله ورسول الله ما ته خدای امان او رسول امان کافی دی نا وارزا بجوار الله جمله خلاص شوا اوس وی ورسول الله صلی الله علیه وسلم یوم ذن بمکه جمله ابتداء ورسول الله مبتدا بمکه خبر ورسول الله يوم ذن بمكة حضرت بدغرض کې په مکه کې وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم قد اريد دار هجرتكم ما تبخوب کې دار هجرت خود له شوی دی رایتو سابخاتن ما کتلې او زمکه خورنا کا ذات نخرین چې د دې باغ کجور نه ډکا دا بین لابتین د کارجون زمکو مینس کې او ما حرتان لابته یعنی حرتين فهاجر من هاجر قبل المدینه روان شو خلق مدینه تا حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع الى المدينه بعض من كان الى ارض الحبشه حبشان حبش ته چې هجرت کړو هغه د مدینه رخ اختیار کړ وتجاز ابو بکر مهاجرا ابو بکر ځان د هجرت اسباب تیارول ٹھیک شو کنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك لك دمك لك دمك فاني ارجو ان يوزن لي زم امید کوم چې مات وجات ملاو شي قال ابو بکر هل ترجا ذالک استا امید شته د هجرت بیا بی انت زما مور پلارتان قربان شي حضرت نام فحبس ابو بکر نفسه على رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی علی صحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم لیصحبو چې مرګ شي وعلى فراحلتين كانت عند ورق الثمر او اخي ورکل خپل دو اخوتا او شوتا كانت عند چې دې کوي ورق الثمر هغه پانی د چا د کیکر د بي بول اربع تشن سلور میاشتي پر لپسي جی قال حدثنا يحيى بن كثير حدثنا ابن قال عن ابن شاغل عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى برجل متوضئ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى برجل متوفى عليه دينه اس حدیث میں ویل دے فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وفان صلى
وإلا قال المسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله للفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوكالة. اس گورا مولانا صاحب